بیگا یعنی یو انسان ملی دلے دے چې بیگا راسي میں په مزغو کې درد مزغو کې چې وکور دی ورانش دا د ټاټکی مزدور داسي نو عرض مې داو چې هغه وې د رحمان بابا شیرونو غوندې خو زوم جوړول شي لکه زمونږ د انګریزي خوان چې کینی وي ما قرآن سټډي کړی دی ما ډېر کتابونه مذهبي سټډي کړي دي او سټډي دا سټډي ټکې دي قرآن چې 15 کروڑ ځل سټډي کې ستاغه پلار چې د قبر نروزي یو ټکی باندې به پوي نشي قرآن په سټډي چاله ورزي یا د اردو ترجمه لاندې کتو باندې چاته قرآن زده کی دا داسې آسان کتاب مونږ سور لسکاله طالبګيري کړې ده 14 کالم درسونه کړې دي قسم په خدای کوسم په روپای کې انا پی پويږي دا د مور را پیدائشي لسم دولسم ویلې وي ما د قرآن سټډي کړې نو هغه چې د رحمان بابا غوندې اشعار خزم جوړول شي او دې پسې جوړ کا چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان دا الفاظ دا ابو بکر صدیق پیغمبر اعلانو کو چې جهاد له تیارې ده مال راوړي ټول صحابه کور تلاړه چا سلورم ایسا چا درېم ایسا چا ابو بکر چې کور تلاړو نو جاروی کور کې والا او ټول مال راوړو د پیغمبر مخه ته کې صحابو نه تپوس کیږي تاسو مر مال راوړې تاسو مر ما جی سلورم ایسا ما درېم حضرت عمر تاسو مر راوړې جی ما نیم مال راوړې د خیالو کو چې نیم مال خو ابو بکر نه راوړې زب پیوچت ابو بکر تاسو مر مال راوړې هغه ورته بیا انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي یا رسول چې ستا د خلینه د مال ټکه ووتو ما په کور کې جارو والا او ډکه مم کور کې نه د پرې خیر سمې خدمت کې حاضر کړ چرته چې د سر قربانولو 24 غنټه تصور وی الته د مال ساتلو په کور کې څه تصور کې دی یعنی زما د محبوب د خلینه به د مال ټکه وزي او زب سمال لا کور کې پرې دم نو دا اشاره ده چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان نو بزرگ ورته وی چې دې شعر پسې تاسو دا شاعران راغون شوي دې پسې جوړ کړئ ناغه ور پسې وی چې چرګي دي چرګان زمان ګرځي پډېران زمان چرګي دي چرګان زمان اوس سرونه در پوری دي او اکثر ګیرو والام یې عقل بدر کی لګ ډېر کنه جی خپنه شي په خوا به چې ګیره پرې خوا باندې یک بزرگ سړیو اوس چې په لار روانه او په سړک څورانه وشي چې وی ګوري ګیره به دا څورانه کرشکی والا بیزای در باندې رشکر در والا چې ورته داسې وګوري ګیره به اوس ګیره والا داسې اوس ته خیال کوا کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان اینه سعد ابن ابي وقاص چې پملا او ټپولو پیغمبر په جنگ کې ولی جنگ کې لګیا دی بعضی سړی جنگ داسې کوي چې ځان بچ کوي او بل وਹੀ سعد ابن ابي وقاص داسې جنگ کولو چې سینه په مرګه چولې و نو پیغمبر په جنگ کې ورننه وته او ورته وی چې ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان شي نو سادم سه انسانو چې سردار کونین ورته وی چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي هغه سات چې وفات شو نو پیغمبر ورغه او په مخه ورته لاس والو او صحابه ته ګوري او ورته وی
چې اهتز له عرش الرحمن، نن د سات په مرګ عرشم جاړي لګیا دی. نو عزیزانو دې موازنه ته تاسو وګورئ چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما، کجا دا الفاظ او کجا د شاعر چرګي دي چرګان زما الفاظ، دا چرته برابر دي شي. نو کجا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، کجا الفاظ د قرآن او کجا د شاعرانو دا الفاظ. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو بیا یو هغه انسان چې په زندګۍ کې چانه ټکه نه دی ویلې، هغه داسې کلام پیش کوي چې په عرب دنیا کې لوی لوی ادیبان، لوی لوی شعرا، لوی لوی اهل لغت هغه عاجز شي او د قرآن د یو جمله پشان جمله نشي جوړوله. نو قرآن معجزه و د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. معجزه وای دیتا چې مقابل کې خصم عاجز شي او داغه جواب نشي کولی، عاجز. لکه یو ورځ څنګه چې رحمان بابا په مونږ په ملک یو انسان تیر شوی، یو انسان تیر او داسې انسان تیر دی چې 3.5 کاله وشو، نن 10 کاله مخکې ما لیدلی دی. داسې انسان تیر دی چې تر اوسه پورې لازمه کې ورته غږم نه دی کړی. خپل یو شعر کې وایي کنه چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په کار د درویشان، څوک چې د درویشانو لار اختیار کی دا غلاش به تر قیامته پورې ژوندی ثابت پروت. ما 2-3 سلور بړي لیدلی دي، سونه او شلګونه کاله وشو تر اوسه پورې لا ثابت په قبر کې پراته دي. تا دا اورېدو خبرې درته نه کوم، زه د لیدو درته. نو عزیزانو کلام پیش کړي او داغه کلام جواب نه عاجز. نو په دا بزرگانو کې یو بزرگ مولانا روم تیر دی نن 900 کاله مخکې. مولانا روم د ډېر لوی علم خاوندو او په دې خپل کتاب کې اکثر حصہ د قرآن را نه ایستدا او په حدیث کې چې بیا څومره معجزات د پیغمبر راغلي دي مولانا روم په دې خپل کلام کې راوست. یو معجزه ادم ده، ابو جهل ولا راغه وا کنا نن د اسمان سنوي تازه خبر شته. کتا سو خیالو کوي زمونږ په دې پاکستان کې اوم دا قسم آرامیان ډیر دي. ملاحظه وای کنه قبر کې وسنګ چلی قبر کې دا سي باز آرامیان دي بالا مانای کې مشته دا چې پکې اوسې دا بالا مانای شریفه قبر کې وسنګ چلی او سر ته چوغوري د خرنه زیات غټ سره دي. دا بالا مانی خېلې پیجن د خروم رغټ سری قبر کې وسنګ چلی. قبر کې مان دا سي همسارا سره یو کونټه مال قبر کې ودا چي دا ګوري ور سره مې یو بل لفظم ورتاو. نه ابو جهل راغه وا کنن اسمان سنوي تازه خبر شته. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې نن خډر مزیدار نه خبر وی چې څه په بیګاز اسمان ته تلو، اسمان ته تلو وی بل دا خبره به د بل چا په مخ کې وکي. پیغمبر ورته فرمایل چې کټوله دنیا را جمع کې دا غي مخ کې به ویم چې د بیګا اسمان ته تلم. ابو جهل په منډه لاړو، ابو بکر صدیق ته وی جراشه کنن د یار خبره وره نو په عقل به خطا شي. ولی په نور کله به وی چې مال د اسمان خبر راځي او نن وی چې د بیګا په خپل اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وی چې رښتیا وې زما یار ویلی دي ویل پلات او منات می دی قسمی چې ستا یار وای چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وی د خدای په ذات می دی قسمی که زما یار ویلی نو ټیکی ویلی دي.
چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کا بیګا په خپل اسمان ته تللی دا څه د تعجب خبره. یو ټکی مې څه جمعې وړاندې درته کړی چې اسلام د عشق نامه ده. اسلام د څه نامه ده؟ د عشق نامه. د کافر د خولې نه اوري چې ستا یار وایي چې زه بیګا اسمان ته تللی وم او ورته وایي په خدای مې دې قسمي که زما یار ویلي نو بلکل یې ټیک ویلي. د کافر د خولې نه اوري. مونږ د امام بخاری او د امام مسلم او د امام ترمذی او د امام ابو داود او د امام طحاوی او د حافظ ابن حجر او د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام مالک او د امام حنبل د خولې نه اورېدلي دي او په هغې پورې خنداګانې کوو. دا قوم به م خدای بخي دا دغسې شرمېدلي دا که شرمېدلي نه وی نو نن به نواز شریف د دوی وزیر اعظم وی. څه شورو یې کړې ده. هر دریم ممبر وزیر دی. هر دریم لا نورم علی لګیا دی. بجلی ګرانه کړه، غوړي ګران کړه، سوی ګیس یې ګران کړو. دوایانو پوښتنه د هیلث منسټر نه وکړه. د صحت وزیر ته ووایه چې په غبرګو سترګو ړوند شي، په ټپو کښېنې چې لاس تپی او څه په نظر نه درځي. په غبرګو ړوند شي، لږ د هیلث تپوس خو م وکړه چې دا 50 روپو دوایي په 50 شوه او سرکاري آرډر ورته وشو چې هر کال یې نور هم ګرانولی شي. اوس تپوس وکړئ دا پښتانه تپوس وکړئ چې د دې صوبې د هیلث منسټر د کمې پاټی دی. دنه تپوس سپتال ته ورشه، د کروڑونو روپو دوایانې اسپتال ته راځي چې دا مفت په دې غریبانو تقسیموي. هغه ټولې بار په دوایانو والاو خرڅېږي او ستا مریض له د سوونو ولیکي چې بازار نه راوړه. داسې ده که نه ده؟ ستا د هیلث وزیر چاته په ګرنیټو لګېدو؟ د هیلث وزیر خو جوړ دیلی چې د ورځې به 2 چکره په اسپتال وهې، چې هسې نه چې چېرته غریب ته تکلیف نه وي په اسپتال کې. پښتانه د خدای د چرګو په مرض تباه کړي. اوس به د پښتنو حال بیا وګورئ دا د چواریانو جمعدارۍ الیکشن کې. که تاسو وایئ چې مولیان دی خدای ته لاندې غر کړي او پښتانه دې پې باندې غر کړي، که دا مولیان وای د دې رذیلو جنازې به کولې، د دې حرامیانو نکاحونه به تړلې. اول دې زما خدای بیخ بنیاد وباسي، را پسې دې د دې نور وباسي. دا په قبر یې ودرېږو چې دعا وکړئ چې خدای پاک یې وبخي او ته واړه جنت، خدای دې کور وران کړي په قبر کې. د دې خنزیر د بچي بیړي دې خدای غر کړي. دا ملک دی، دې ملک ته د وزیرانو ډېر ضرورت دی. یو سړی وایي زه بیمار یم، غوړي ماله ښه نه دي، ارزان بشي. رفان یو د دومره ډبې دی، دومره 50 روپۍ قیمت دی. 50 3-4 میاشتې وشوې زه خپله غوړ نه خورم، غوښه مخه نه خورم. دومره عرفان ډبې په 50 روپۍ. کني بار چوزې دی فضل سراب دی که څه دی؟ په سراف ورته وایم، تپوس دې وکړه. دومره نو عزیزانو بیا په یو وزیر لکونه روپۍ د میاشتې خرچ دی. لکونه. دا ټول ملک یو بادشاہ چلولی شي که نه شي چلولی؟ یو ورشي په عرب ملکونو کې وګورئ، نه کچاره شته، نه تاڼې شته، نه ایف آی آر شته، نه های کورټ شته، نه سپریم کورټ شته، نه وزیران شته. یو امیر د تانیدار کارم کوي، یا د های کورټ کارم کوي، یا د سپریم کورټ کارم کوي. یو امیر غلی ونیو، بس پایان بوزي امیر ته پیش کی، 2 کسه په گواهیو کې او لاس ته غوس کی، خلاص.
دلته صاحب وزیران دي چې ممبران دي چې اډوایزران دي چې مشیران دي چې داغي بنگلې دي داغي خرچونه دي 1,15,000 لک روپۍ د میاشتې د صوبه سرحد خرچ دی. اوس دغه خانان مانان به بیا راشي در بافان او خانان او نوابان تاسو له بوجره تراشي زما غریب ورونه تاسو به خان سوق ارباب صاحب راغلی وای تور میګ دی مات شټول اورس په دې سور نور گاډي ته ولاړ خدای دې هلاک کچ هلاک شي دا کړه سچ ورته ټوکرای کېږي سي درکړی تاسو دا اوس چې دا څومره وزیران جوړ دي پیمانه وای چرته لکه درته چپړاسی برتی کړي ته خو ورشه چې دا سړی لما ووټ ورکړی دی او زما زوی دی هغه BA پاس مال راشي چې BA کړی دی د سپایتوب درکې نه لګي سپایانو لای لیست ورکړی دی د سپایي برتای د پاره چې د وزیر MNA MPA نه بغیر به د بل چا سړی نه برتی کې لیست ورکړي. نو هغه زمانہ رااله چې MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. دا کالجونه چې پیوای دا به بنډای تورای خرڅي دا به ټانګي چلے دا به پردای بورای اوچتای. تاسو خیال لرئ نو مال سره راځي زه نه منبر مو نه شمر مو نه یزیدیم څوک منبران دی او شمران دی او یزیدیان دی پاغي پسې ګرځي مال مراد ما پوي کړی ای که زما आवाज چانی اوریدلې په کیسټو کې په لکونو اوریدلې چې سرمایه‌دارانه نظام په پاکستان کې وی او سرمایه‌دار په پاکستان کې ختم شوی نه او پاکستان د خې ورځې سا واغستا کمرم راشي په قدم مې غلو او سو پورې تاسو د سرمایه‌دارو چاپلوسی نه پریخي سرمایه‌دارو ته نیلی چیری کې دلم نه پریخي ترغه په تاسو خورز نه ګوري چې انساني عقل دې کې دوه مادي دي یو پکې جوش دی او یو پکې هوش دی. نو کله کله انساني عقل فیصله چې کوي هغه په جوش باندې وکي او په جوش باندې چې کومه فیصله وشي نو غلطه وي. نو هر کله چې انساني عقل کې دوه احتمال وو احتمال د هوشم پکې او احتمال د جوشم پکې وو بل دا چې انساني عقل بسا اوقات فیصله صحیح نه کړي شي. ګوره قرآن کې راځي ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا شو نو فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي نورې چې څو وخت کې ولید نو دوی چې دا زما خدای دی. فلما فلا هر کله چې هغه نور پریوتو نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې دا خدای نه دی زکه چې کوم شی چې غروب کوي او پریوزي نو هغه خدای نه دی. د خدای تعریف دا دی چې هغه به په اعتبار د قدم سره په یو حال وي. سپوږمۍ ولیدا دا خدای دی سپوږمۍ چې پریوته قال لا احب الافلین دام خدای نه دی. کوم شی چې پریوزي هغه خدای نه. تاسو خیال راغی اوس ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د خدای یو عظیم انسانو لیکن دا فیصله چې کوله د څو وخت کې د نور او د سپوږمۍ وغیرہ متعلق دا په عقل کوله. نو عرض مې داو چې د عقل فیصلو کې کله احتمال د تیروتو همي نو د دې وجنه ضرورت دا پېښه چې د انسان ته آسمانی خبر پکار دی
چار کله ما انسان آباد کړو د ځمکې د پاسه او آدم علیہ السلام می خپل خلیفہ مقرر کړ او بیا به اولاد آدم تر قیامت پورې د ځمکې د پاسه آباد وي. بیا می د اولاد د پاره جنت او جهنم پیدا کړ. نو زه خو زما په تعریفونو کې یو تعریف د منصف هم دی، که رحیم او کریم دی نو منصف هم دی. د انصاف تقاضا بداوی چې تازه خبر کړي نه مو ما جهنم ته بوزي، دا به د انصاف تقاضا ای. د انصاف تقاضا خو بدای چې تما خبر کې چې په دې لار کې جهنم دی او په دې لار کې جنت دی، او زه د جنت لار پرېدم او د جهنم لار اختیار کم او هغې نه بعد ما ته جهنم ته بوزي، نو دا فیصله عین د انصاف مطابق ده. او چې تازه خبر کړی نیم ما ته دی ویلی نی او هغې نه بعد زه غلط کار وکم او ته ما جهنم ته بوزي، نو دا به د انصاف تقاضا نه وي. نو الله ضرورت د وحی سره سره یو بله مهرباني موکړه، وحی عمره ولېږله او د وحی سره سره په هر قوم کې د هغه قوم نه پیغمبر پیدا کړ. بیا په بنی نوع انسان کې پیدا کړ. کینی داسم کولای شو چې پیریانو کې را لګلې تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده، داسم کې ده شو چې ملائکو کې کړي وي تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده، داسم کولای شو چې اسمان نه درته غیبی आवाजونه کې ده. نه، پیغمبران راولېګل او ستا په جنس کې راولېګل، په بنی نوع انسان کې راولېګل او بیا داسې راولېګل چې بے استاذ او بے سکول او بے کالج او بے یونیورسٹی انپڑھ راولېګل، انپڑھ راولېګل او بیا هغه انپڑھ با داسې کلام وی چې انسان به دغه کلام د جواب نه عاجز و، انسان به جواب نشو کولی. مثلا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په درش په تکاله کې اهل مکه او نلید چې د چرته کوم استاد تا ورغلی او یو ټکه سبق دی ویلی، په دې نه اهل مکه گوادي او نه په اهل مدینه گوادي چې دې چاته تللی او د استاد نه یو ټکه سبق ویلی او پیشکای څه قوم ته، پیشکای قوم ته د قران کریم غوندي یو عظیم کلام پیشکای. اوس اهل مکه سره یا عرب دنیا سره بل څه جواب نشتا، د دې کلام جواب نشي کوله، وای دا جادو دی، دا سړی جادوګر دی. قرآن دا غي جواب کوي چې کدا جادو دی نو تاسو کې هم لوی لوی جادوګران شته کړه، تاسو خپل جادوګر ټول راجمع کوي او دا دې چې کوم کلام پیش کوي د دې غوندي یو صورت جوړ کوي، یو صورت. دوی صاحب د خپل قومي اسمبلی راوغوښته، قومي اسمبلی راوغوښته، مشوره یې وکړه چې شاعران دیو، جادوګر دیو، مشران دی، الکه د دې کلام جواب وکړي د دې قرآن. دا پیغمبر یتیم یسیر چې په مونږ کې لوی شوی دی، دې چې کوم کلام پیش کوي د دې جواب وکړي. ور سوال کیږي چې د کوم صورت پشان صورت جوړ کو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې داسې جوړ کړي چې والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. دا سی جوړ اشاعران څه وایي؟ اشاعران وایي د دې جواب کوي والنساء ذات الفروج. وزن جوړي. قرآن وایي چې زما دې قسم وي په اسمانونو چې خاوند د برجونو دی. دی وی والنساء ذات الفروج، زما دې قسمی په خزو باندې چې خاوندان د اندام مخصوصه دي. دا د قرآن جواب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.